اوسیدونکو لس کاله پس به آینده نسل تاسو ګورئ الکان به ډمان وي او جنکای به ډمي د وی سی آر او د ټي وي د برکته به زمونږ ښځې ډمي وي او زمونږ زامن به ډمان دروغ وایم زمونږ ښځې به ډمي وي وګورئ د ټي وي په پرده د ډمې چې کم فیشن دا ښځې وګوري سبا له هغه فیشن جوړ کړي او په قصخانه کې روان د ټي وي په پرده د ډم چې کم فیشن الکانو ګوري سبا هغه فیشن الکانو جوړ کړي او په قصخانه او کابل کې ګرځي آینده نسل با ډمان وی ډمان 18 کروڑ روپے د ټي وي د سټیشن افتتاح شوی و په صدر کې صدر صاحب افتتاح تراغله مونږ پکې قران ویل مونږ پکې قران ویل مونږ قران جشن خیبر کې وایو دوی ته نامه څه کیدی دا د ویجی ته میا نور جمال گدڑ شجڑ سب حلال دیو مولا زو نور جمال نامه وا چرته گیدڑ وشته الکان ورتل دا گیدڑ خو حرام دی ورسو کوئی چارم دی زده مولا زو حلال دی لاره رال ول میا جی گیدڑ حلال کی مردار ول مردار کون کہندے کہ گیدڑ لالے وی جی نور جمال کہندے کہ گیدڑ لالے وی پھر ٹھہرو جد نور جمال نے کیا کہ میں کتاب ویکھاں کتاب راغستے دے وی سنو میاں جتھے میاں نور جمال گیدڑ شجڑ سب حلال عزیزانو زمری اورزے گیدڑ او میلو رو غوخته چې راشي رور ولی جوړو میټینګ ده میټینګ ده اغي چرالز مری ورته وي چې خبره دادا چې ښکار بکاو دینه پس خو په اتفاق ښکار بکاو خو په اتفاق به کو گیدړو میلووی چې بادشاہ د زنګل چې مونږ سره اتفاق کوي مونږ نور د خدای څخه غواړو صاحب بل وځي چې غرته تلی دي یو خروالې ده یو وسای والده یو خرگوش والده چې ښکار راوړو زمری ورته وي چې زه خو بادشاهم د ځنګل مشرم او میلو ته تقسیم کا هغه ورته الامر اوضح خبر اخلاص ده خبر صفا ده دا خرستا شو تم غټي دا خرم غټ دا ستاش او دا وسه زما عمر ده نو دا زما شو او دا گیدړم وړو کې ده او دا خرگوشم وړو کې ده نو دا د شو زمری چې یو سپېړه ورکه میلونه بوټي سترګي وېست اخو پرې ده چې د ځان په ویر اخته ده د گیدړ ته ته تقسیم وکا زر کو هغه چې خبر اخلاص ده دا خر به وسو خوري دا وسه به غرمیله خوري او دا خرگوش په دې د مازیګر چایش زمری ورته شاباس دغه سي تقسیم خلق کوي او په ایمان وای چې دا تقسیم دې زده کړه کم ځای هغه ویجی استاد مې پکې نشته دا تقسیم مې د میلو د سترګو نزدک ا میلو د خدای بے وقوفو د ځاني سای پکې ویلا سترګې وته اوس کما ویلې چې یو پاوتی کبه پکې زمو خورم زما د سرم خطر وا او ما وی چې راشه د ارڅ د دک بابا چې د چا مرکز د چای
صوبه د چای الته تکم کو جای چې ته چې د چواریانو مشری بزوال. بیا زما متعلق یو خبره مشهوره ده د خره متعلق مشهوره شوې ده. داغه جواب ما اڅ شو زیړ والا مولا اواده جی اواده نو سره یو کیسټ ته هغه واوري. ما په کیسټ کې دا ویلي چې مولانا فضل الرحمن چې د مفتی محمود مرحوم زوی دی د تخر ویل یا بنظیر تخرا ویل دا شرافت ته نه دا تهذیب دی نه ټیک شو دا انسانیت ته نه کدا ټکه ثابت شو چې ما کړی ګیره به کلام او پخره به سوریږم. نعره تکبیر او کنی نو د پخې ډلې بچیا نور پراپیګنډي لګی دي چې تا ما پورې داله کوي او تړلا. نو ما ته چاوي چې دا په خډمه څه ته وي مال په خډمه د ایرمنډې ډمې د لاهور چا د وړوکوالي نه خرابوي دا هغه د پخې ډمې زوی. نور څه په لاس نه درتله نو زما متعلق دي دا غلطه پراپیګنډا وکړه. زه دومره کمینه او رزیلم چې د داسې خلقو متعلق به زه دومره ناشایسته الفاظ ویم. جګړې به کوم والله د مړی نه نیسم هر څه به کوم لیکن نازیبا الفاظ په جلسه کې ویل یا په تقریر کې ویل دا د انسانیت تقاضا نه ده. پاتې شو دا خبره چې مولیان ښځو پسې لاړ مولیان ښځو پسې لاړ. دا چې څوک وایي هغې ته ووایه چې د صدر ایوب په وخت کې تاسو فاطمه جناح ښځه نه وه. فاطمه جناح ښځه وه که نه د هغې اول سپورټ چا کړی نه 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 یو منټ صبر ولې قربان شو کړی ټیک شو اول سپورټ یې چا کړی دا تپوس ته وکړئ. دویمه ده چې فضل الرحمن ښځې سره ملاقات کړی. په دې ملک کې چې ته اوسېږي تاسو په ایمان وئ په دې بنو کې بازار کې 2 لکه ښځې نه ګرځي. او زه د دوای په دکان ناست یم خو چې ګورم ښځه رانه نوځي چې ګورم ښځه رانه نوځي چې ګورم ښځه دا چل دی کړي او دا چل به په لاهور کې مې یو خبره کړې وه مال والله د دې ملک علاج ووټ او جمهوریت نه دی. د دې ملک علاج د ایران غوندې انقلاب دی. 2.5 کروڑه پاکستان دی چې 2 کروڑه مې حلال کړي نه نو دا 2.5 کروڑه د سړي زامن کیږي نه. ته پوه شې په خبره 2 کروڑه به حلالو. مولیان ښځو سره مرګري شو. عزیزانو تاسو په ایمان وایئ که جماعت اسلامی والا دا خبره کړي دین دا تاسو که چې تاسو د مشر 2 غنټې په بند کمره کې بنظیر سره ملاقات کړي کنه ها کړي ده کنه وکیله 2 غنټې فضل الرحمن خدا سے ملاقات کولو چې کیمرامینان هم ورته ولاړو د په بند کمرې کې ور سره 2 غنټې ملاقات کړي کنه. دیکھو وګورئ کتار سکے خیر دے کتار سکے خیر دے نو زما ستا دا سنبای د ګډې د فلم پروت دی او زما د چیلې د هر وخت کاري لکه شرم وکړي او په دې ګریوان کې وګورئ. بله دا چې ما پرون تا سره هم د مرګرتیا کوشش کړی تاسو ته ما ته مخامخ 3 شپې د چا په کور کې دا باز شوی او خبره چا نه منله. چا سره چې 2 ټانګې خلک نه
هغه ما سره په کوټه سیستم باندې باز کوي دوه ټانګي اصغر خان غوندې سړی کینی کوټه سیستم باندې باز کوي دوه ټانګي خلک ورسره دي خبره خو تاسو نه منه نو عزیزانو کته معنا شل کاله مخکې ښځې سره ملګری وی خیر دی کته ننم ښځې ته مور وی خیر دی او کما ورته ښځې ته خور ویلې نو زه کافر شوم